او د دنه الله تعالی ډېر لوی کار واني دلته کې د سر سید احمد خان خبره یو مولانا صاحب وکړه خو الله تعالی علیګړ تحریک جوړ کوم دا هغې مدرسې یا د هغې ایجوکیشن انسټیټیوټ نوجوانان راپاڅېده او علیګړ مومنټ یې وچلوه د هندوستان په ګوټ ګوټ کې به څه خبره کوله بټ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان مونږ چې په دې خبره باندې سوچ کړی چې زه ته په کوم یو عظیم بل کې اوسو او د دې چې څومره عظمت دی نو دومره هغې ذمهواري هم ده په دې علاقه کې ډېر کورونه وي حجومات پکې وي ډېرې دفتري خودتاړه پکې وي ډېر خلک سهار ماښام ګرځي 5 وخته لمونځونه کوي جوماتونه ډک بازارونه ډک خو یو کس په دې سیمه کې په دې علاقه کې داسې چې هغه ته ایس ایچ او وایي جازي مواري د هغه نه تپوس کېږي بسونو خلک سهار پاسي روزګار له ځي واپس کور ته راځي خو په دې علاقه کې یو عالم یا په جومات کې یو امام جازي مواري دغه شان که تاسو د خپل سوچ لږ وسیع کې او سوچ وکړئ اخر څه وجواب 14,500 کاله لکه کوله چې پاکستان جوړ شو زما جون او زما مرګ زه د علي محمد د پاکستان او اسلام ته وقف دی ځکه زما په هره خبره کې په پاکستان لازمه وي زما د وینې رنګ په بظاهرو سور وي خو اصل کې دا تک شین دی او نن سبا په دې دنیا کې یو خبره بل هم کېږي په پاکستان کې یو شی راخور کړی وایي لال مال نشته وروره کمیونیزم سوشلیزم ټول نظامونه ختم دي نظام به صرف محمدي نظام وي او په پاکستان کې خو سوال هم نه پیدا کېږي چې انسان وایي چې دا نظام هغه نظام به هغه چې په کومه باندې زموږ وینه توی شوې ده په کومه باندې چې د مشرقي پنجاب کویان زما استاد هغې نو خویندو ځکه چې د هغې د عصمت حفاظت نه شو کېدی چې څوک پر هغې کوی ته دنګلي نه وو په کومه خبره چې نن هم په کشمیر کې د کور په چوکاټ باندې پلار راپاسي او د خپلې بچۍ په مرۍ باندې چاړه راکاږي چې د هندوستان فوجي زما د بچۍ بېعزتي ونه کړي نو په کومه خبره چې په کشمیر کې نن هلته د 80 کالو علي ګیلاني دا خبره کوي چې هم پاکستانی ہے اور پاکستان ہمارا ہے چې کله هغه د پاکستان په جنډه کې ځان رابان کوي نو صافي ته دا شو چې دا یو عام ملک نه دی سر یو خوش قسمته انسان یې چې ته د دې پاک وطن مجاهد یې که په وردی کې او که بغیر وردی چه جای که چې ته عالم یې هغه وطن چې د پیغمبر علیه السلام نه پس 1400 کاله پس جوړ شو 1400 کاله وشو یو وطن د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ دی چې ته په هغې کې عالم یې او ته په هغې کې مجاهد یې ته پکې جج یې یا جرنیل یې ته خدای شکر ادا کړه ولې یهودي په کور کې نه شو پیدا کولی موږ د الله تعالی سره معاهده کړې وګوره چې ما به په محمدي قوم کې پیدا کړې چې د دې خبرې شکر موږ ادا کړی چې د پلار نوم یې راکړی دی اسلام یې راته ښودی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا لپاره چې دا دنیا جوړه ده اگر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه پیدا کو آدم تخلیق نه کېدو سوال هم نه پیدا کېدو چې آدم علیه السلام یې پیدا کړی دی محمد رسول الله څوک چې د هغه حبیب دی ځکه چې د آدم علیه السلام د تخلیق نه اربونو کاله مخکې د قرآن په لوح محفوظ کې موجود و او زه چې دلته کې موجود یو شخص ته مولانا وکیل صاحب ته هم زه به وایم چې تاسو او که دلته یو کس زما نه کشي راته به وایم چې ته خو چې کم کس نه وي لکه زما کشر ورور ایم پی اے افتخار مشواني صاحب ته چې دلته کې د دې مدرسې لپاره د 10 lakhs روپیز یو اعلان هم کړی زه چې هغه یادوم موقع به نشته زه به وایم آغا یا هغوی نو هغه څوک دی چې چاته په لوح محفوظ کې الله تعالی وایي چې یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ته زما د پیغمبرانو نه یې نو آدم علیه السلام خو لا اوس خو د شیطان هغه معرکه خو لا شوې نه ده د شیطان هغه مکالمه خو لا شوې نه ده د هغه سره خبرې خو شوې نه دي آدم علیه السلام خو لا تخلیق شوی نه ده چاته الله وایي چې ته د دومره لوی قصدی خو موږ امتیان یو کاش چې موږ د دې احساس وشي دلته یو عام سړي د موږ علاقې یو بچی چې د په سکول کې سبق هم کوي موږ به څه سبقونه یې دی ځای غریب سړي بچی به څه سبق وایي ما
خو بیا محنت وکړي عام ګرځي په دې کوڅو کې بل سیاسي سټاف کې یا په پولیس سروس اف پاکستان کې راشي یا آرمي ته لاړ شي بل اوس راشي وردي اچولي یا بیا ځان داسې ښه محسوسوي د نورو نه په فرق محسوسوي ذمواري پسې واشي دغه شان د دنیا انسانان ګرځي خو محمدي چې دی هغه خپله مړ نه ښکاري دا محمدي دی محمدي به غلا نه کوي محمدي به ډاکو نه وي محمدي به دروغ نه وي محمدي به د بل خپل خور لور په عزت چې څومره خفه کېږي دومره به د بل سړي د خور لور په عزت خفه کېږي یا څه په دې دنیا کې چې چا هم چېرې چا ته دومره بد کتلي دا دنیا د جزا د سزا ځای نه دی خو اوس چې څنګه زه ګورم واپس هغه عمل راګرځي سوال هم نه پیدا کېږي چې دې مملک کې د خداګاه په متغلا کې یا انټلیکچوال یا مانیټري مطلب یا اخلاقي غلا د دې نه نظریاتي غلا یا د دې نه مالي غلا خو چې چا کړی تاسو وینئ انشاءالله چې هغه روټۍ هم دوه وخته صحیح نه نصیب کېږي نوم د چا هم معلوم سیاسي محفل نه دی چا چې د پاکستان نه روپۍ هم خوړلې دی خپلو ته یې وایم زما د پارټۍ چې څوک دی او زما ملګري او که زه یم یو روپۍ چې دی خو په ایمان چې یو پلیسه د ستا د بچو ته راونه باسي بچي به دې بدکردار وي کور کې به دې عزت نه وي بدن به دې خراب وي علاج لپاره به په در بدر ګرځي هغه روژه چې کومه د خلکو د بچو د خولې د شکولې هغه به هم ته نشي تېرولی هغې لپاره به هم دغې وخورې او نظریاتي غلا څه ده خلک وایي که نه هلته نه کرپشن وشو د هغې نه غټ کرپشن بل دی هغه به ته زه نه وایم علما کرام هم موجود دي اصل غلا چې د دې وطن نه شوې ده هغه پیسې د دې خو دي اصل غلا دا شوې ده چې د څه دپاره دی جوړ کړی دا تسبیح زما په لاس کې دا څه دپاره دي دا خور دپاره دي دا به داسې اړې نه په دې به ذکر کوي دا څوک خدای ته شماري نه په دې صرف چې ګوتې حرکت کوي نو جمع حرکت کوي دا تسبیح که زه راوړم او په دې خاوره کې خښې کم او یو شل کاله پس راوباسم نو د دې څه فایده شته دا پولیس والا ملګري ناست دي دې سره په لاس کې کلاشینکوف دې په د وطن حفاظت کې ودره دی که ډاکو کې د بل په کور باندې ډاکه اچوي هماغه وسله ده خو چې لاس او نیت سره فرق دی همدا وطن تا جوړ کړی د څه لپاره د ہندوستان کو بھی کسو کے جو بتا چکے والے چھے پٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا ننم اویت کالا پس واپس نوری پنسپی دا کم زیدہ رو باسے بیامان دی خبر وضاحت را کہ زمانی کل کلدا وطن جوڑے نو پا دی جنونی کہ زمانی کل پیرو مدخانو پا جیل خورنے ستاسو مشران علماء کرام ناستی ستاسو مشران و داز مخامخ حاضرین دی ستاسو نکونو لازمان یو کس با پاکی لگوینه توی شوی یو کس مخامخ جیل خورنے وغټه قرباني نور خلکو ورکړي چې د چا سرونه پکې قلم شوي بیا د هغې قرباني او د هغې جهاد او وینه تویدل کم خوړلی یار چې نن ته اویا کاله پس ما له نورې خبرې کوې زه دې واپس اویا کاله شاته بوځم چې کله د محمد علي جنان خبر وشوه خلکو له محمد علي جنان یو سوټډ بوډر سړی جوړ کړی چې دا کنې د انګریز په وطن کې سبق ویل او دې د دین نو خبر زه د متاوي سره دا خبره کوم چې محمد علي جنان د تېرو زرو پنځلسو کاله چې کله محمد صلی الله علیه وسلم نه پس د مسلمانانو علماء کرام مجاهدین عظام کرام و صحابه کرام څومره چې راغلي په هغې کې په بهترین مرتبه به دا انسان موجود ځکه چې د هغه برکت باندې الله تعالی دا وطن جوړ کړو د هغې یو خبره راته کوم او دا سوال کوم چې آیا په دې باندې عمل شوی دغه راله کوم چې دې وطن نه شوی ده چې د کوم مقصد لپاره دا وطن جوړ شوی هغه مقصد چې دی حاصل نه کړو نو تا بیا دا وطن څه لپاره جوړو دلته دا مدرسې نن افتتاح ده او دا مدرسه انشاءالله جوړه شي او ته پکې د دین کار نه کوې نو بیا دې نه خو دا پټۍ ښه ده چې ګنې خو کوي که نه وایي داسې نه ده مقصد څه و پاکستان په سن 47 کې جوړ شوی د جوړېدو نه 15 کاله مخکې په سن 1942 کې د هغې علیګړ یونیورسټۍ نوجوانانو ته قائد اعظم بابا یو خبره وکړه زه علما کرامو ته هم دا وایم او استادانو محترمینو ته هم دا وایم چې کوم چې عام سکولونو کې سبق وایي د خدای لپاره خپلو بچو ته دا ووایه چې دا پاکستان څنګه جوړ شوی ولې جوړ شوی او چا جوړ کړی او مقصد یې څه و او هغې مقصد ته به اخر موږ کله واپس ځو نن عمران خان 72 سال پس وایي چې زه د مدینې د ریاست سوچ کوم چې د هغې باندې جوړ کړم ولې به دروغ وایي ولې هغه هغه خو خلکو د مدینې د ریاست په نوم ورته نه ورکړی خو د انصاف په نوم راغلی هغه چې دا خبره کوي تاسو دا پته شته چې په پاکستان کې داسې وزیر اعظمان او صدران پاتې شوي چې د امریکې نه یې خپل کمیس پرتوګ هم ناشي په امریکا کې او دې ورته په لاس کې تسبیح نیولي کمیس پرتوګ یې اچولی او په امریکا کې ورته وایي چې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دی او زه د مدینې ریاست جوړوم
کچا په پریشر کې دی یو خواهش دی خدا خبره خو 72 سال پس کوي 72 سال مخکې قائد اعظم دا خبره وکړه اردو کې د تبین ځکه چې هغه اردو کې دا خبره انګریزي کې کړو مفهوم به ته بیان کوم او بیا به موږ خپل ځان نو سوچو کول زو او بیا د ملک څومره چې سیاستدانان پاتې شوي څومره چې ججان پاتې شوي څومره چې جرنیلان پاتې شوي او څومره چې علما کرام پاتې شوي چې هغه علما کرام چې په حکومت کې په طاقت کې کو نه راغلي پرېشر څومره چولې دي هغه وخت په یو حکمران باندې چې شیخ ځان سره مرګري حضور د دین لپاره مرګري سیاست لپاره نه मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा मोहम्मद अली जनावत हुई मुझे मैं कौन होता हूं पाकिस्तान के तर्ज हुक्मरानी का फैसला करने वाला ये फैसला तो 1350 साल पहले कुरान में हो चुका कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा मुझे सवाल को अगर टोल په قبر کې فرشتي دا سوال کی څوک چې د ملک صدران او وزیر اعظم پاتې شوي ولې د قائد اعظم دا خبره د خلکو نه پټه ساتلې ده ولې د قوم ته دا نه دی ویل دا وطن سره لپاره جوړ شوی د پاکستان د جوړېدو نه پس هم مولانا صاحب د پاکستان د جوړېدو نه پس هم په سن 1948 کې په سیدني کې قائد اعظم یو بل عجیبه باندې خبره کوي دا ولې خو د جوړېدو نه مخکې وکړه چې خلکو دې تاسو وشته پاکستان کې دا بسې هغه وته دا وی چې دا بدای دې طرز حکمرانی په اسلامي بنیاد باندې او دې کې په فیصله سکی کې د قران په بنیاد په سن 48 کې په سیدني دربار کې په انګریزي کې خبره کوي مفهوم یې ته بیانوم انګریزي کې وی چې it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. مفهوم څه دی وی زما دا پوخ ایمان دی د دې ملک باندې وی دا ملک خو د یو لوی جومات په شان یار جوړ شو دې نه موږ څه جوړ کړو دا خو د جومات په شان جوړ شو دا یو لوی جومات او دا د اسلام یو قلعه جوړېدو ولا د دې نه خو به یهودو هنوز یېرېده د دې نه خو به اسرائیل یېرېده د دې نه خو به هندوستان یېرېده نه چې زما په ګاونډ کې زما د خویندو میندو عزتونه تار تار کېږي دا ولې چې موږ د ایمان هغه څه طاقت نشته مولانا صاحب ووایي که نه مؤمن دا خو لا موږ 22 ټوړې وتره که فوج دی عمده نجات زموږ سره مجاهدین دي هغه نه زیات زموږ سره چې کوم دی حفاظ کرام دي علما کرام دي زموږ چې څومره نوجوانان دي زیات چې کوم دی په اسلام عاشقان دي اخر وجه څه ده چې نن زمانه چې سترګې نه سوځي اخر وجه څه ده چې نن زمانه په دنیا کې د چا هیر نه کېږي مؤمن مسلمان خو چې بر وګوري هغې نه وایي نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں دامان دی ویلی علامہ اقبال ہوئی خمارا علامہ اقبال خدا کوئی کنا مجھ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وفا کی جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی ویا تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر امن سنگو شروع کو طاؤس و رباب اول اور شمشیر و ثنا درست کا طاؤس و رباب آخر بدقه شیخ غوي هر سړي سره په وخت کې دا شیطان دا دغه دی دې موبایل نه موږ څه جوړ کړو د هر ماشوم په جیب کې یو اټم بم پروت دی چې دا پلار دا کتلی دي ستا دا 15 وخت موږ د سر نه لیکل چې تا دا پاتې نشي ستا د بچي د بچي په لاس کې کوم موبایل د بری کې دې څه ګوري اساس تاسو موږ نه راغو کنه او ما ملکت ایمانهم د بچو په پوس پر نه لاکي کې کوي راغونډوم دا خبره چې کوم باندې شروع کړو چې محمد علی جناب په سپی دربار کې وہ خبر اکڑا اور انگریزی جو کہتے ہیں مفہوم دادے وہی کہ میرا یہ پکا ایمان ہے ہماری اصل نجات کب ہوگی ہماری اصل نجات کب ہوگی جب ہم اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی دا چاویلی دا یو علم نہ ہوئی چې د قرآن نه منځ لګوي دا ستا د ملک یو لیډر وایي خو افسوس چې موږ ته چا نه دي ویلي ان شاء الله